الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مالك إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا منظور إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أكمل البشر محمد أجمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد نور الهدى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعزت مندو د شعبان المعظم 12 تاریخ دی د دې میاشتې 15 د شعبان المعظم ته شب براءت ویل شي او دغه شپې ته ډېر لوی فضیلت او اهمیت حاصل دی او په دغه شپه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغوی مبارک زندگی نه مبارک معلوماتونه په دغه شپه باندې عبادت ساتل او د ورځې د روزې اهتمام دا ثابت دی
او فضیلت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا بیان فرمایلی دی چې په دغه شپه باندې الله رب العالمین خپل بندگانو په اعمالو باندې نظر کوي او بیا رب کائنات په خپل فضل و کرم سره بے شمار خلقو په باره کې د جهنم نه د خلاصي او د نجات فیصله فرمایي او حدیث پاک کې راځي چې قبیله بنو کلب چې یو معروفه قبیله وا د هغې ګډې بیزې هغه هم بے شمار او بے حساب او لا تعداد وي دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې دغه قبیله بنو کلب د ګډو بیزو په بدن باندې په سرمن باندې چې څومره وخت دی په دغه سي تعداد کې د دین هم زیات خلق الله جل شانه په دغه شپه باندې دا غوي په حق لا د مغفرت فیصله فرمایي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه شپه باندې یوزل جنت البقیع ته هم تشریف وړي التا د خپل مرحومین د پاره ایثال ثواب د بخشش او د مغفرت دعا اهتمام هم فرمایلی دی او حدیث پاک کی راضی چې ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاهرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې یوزل د شپې را پاسدم د الله محبوب پیغمبر ما په خپل بستر باندې اونلیدو او زور پسې بهر اوتم بیا چې حکم کتو د الله محبوب پیغمبر په جنت البقیع کې الته دعاګانو کې مشغول دي تپوس میو کو نو د الله محبوب پیغمبر فرمایل چې تا ته علم نشته نن هغه مبارک شپه ده چې په دې شپه باندې د بندگانو اعمال د الله رب العالمین په حضور کې هغه پیش کیږي او دیتا شب براءت هم په دې مناسبت سره او دې نسبت سره ورتوي چې په دې شپه باندې الله رب العالمین د خپل بندگانو د ګناهونو هغوی د پاره د ګناهونو نه د براءت اعلان فرمایي او د خپل بندگانو د پاره د جهنم نه د براءت اعلان فرمایي یعنی کوم خلق چې په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالى طرف ته متوجي شي د عبادت اهتمامو کې د روزه اهتمامو کې سرنګي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په دغه شپه باندې د بندگانو اعمال رب العالمین په حضور کې پیش کیږي هغه توړاندې کیږي او فرمایي چې کله زما اعمال زما رب د رب په حضور کې پیش کیږي چې زه د روزه او د عبادت په حالت کې یم نو چې کله دغه اعمال د الله جل شانه په حضور کې پیش شي نو رب کائنات د اعمال مطابق د انسان د حالت مطابق چې دغه فیصله فرمایي دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې قوموا لیلها وصوموا نهارها په دغه شپه باندې تاسو عبادت وکئ او د ورځې روزه وساتئ نو څومره لوی فضیلت دی چې الله رب کائنات یو مختصر عمل باندې د خپل بنده په حق لا د جهنم نه د خلاصي فیصله فرمایي د جهنم نه د براءت فیصله فرمایي مختصر عمل دی او یو شپه دا انسان د خوب په حالت کې هم تیر شي د سفر په حالت کې هم تیر شي نور مشغولیت او مصروفیت په وخت کې هم تیر شي او کچره دغه شپه د الله جل شانه په حضور کې د عبادت په حالت کې تیر شي او په داسې حالت کې تیر شي چې بنده د خپل رب سره راز او نیاز په حالت کې وي او د خپل رب په حضور کې سابقه تیر شوی ګناهونو نه توبه تائب شي ځان پاک نو الله رب العالمین د خپل بنده په حق لا د جهنم نه د براءت فیصله فرمایي او دا هم فرمایي مفسرین کرام محدثین کرام چې دوه طرف ته د براءت اعلان دی یو طرف ته الله رب العالمین د خپل نیکو پاکانو صالحانو بندگانو په حق لا د جهنم نه د خلاصي او د براءت فیصله فرمایي بل طرف ته هغه خلق چې کم رجوع ال الله نه کوي کم خلق د الله جل شانه په حضور توبه تائب کیږي نه کم خلق په خپل ګناهونو باندې
نادم او پیغمانتیا اظهار نه کوي د هغه خلکو نه هم الله رب العالمین د براءت اعلان کوي چې تاسو ما سره هیڅ ربط او هیڅ تعلق نشته دی نو دوه طرف ته د براءت اعلان کیږي لګیاوي او بل حدیث پاک کې راځي چې په دغه شپه کې الله رب العالمین د راتلونکي کال چې کوم اهم امور دي دا غي فیصله کیږي کوم تاسو د خپل فهم مطابق خبر وکړو هغه داسې دا چې دغه د بجټ شپه ده راتلونکي کال کې کم انسان ته څومره رزق ملاویدونکي وي څومره عمر ملاویدونکي دي کوم خلکو د دنیا نه د تلو فیصله کیدونکي دي د کوم خلکو د بخشش فیصله کیدونکي دي دا ټولي فیصله ګویا کې دا د بجټ شپه ده چې دا زموږ استادو د عبادت په حالت کې تیر شي لہذا سو ګناهونه داسې وي چې هغه په دغه مبارک شپه باندې هم الله جل شانه د خپل بنده مغفرت او بخشش نه کوي پاغي کې حدیث پاک کی تفصیل ذکر دی د مور او پلار نافرمانی او دغه سي عادي شرابي او دغه سي سودخور وغیرہ هغه ګناهونه دي چې کوم اکبر الکبائر دي الله رب العالمین په دغه شپه باندې هم چې کوم سړی توبه نو باسي رجوع ال الله نه کوي رب کائنات په خپل باندې دې ګناهونو معافي غنه ور کوي دغه یو بل عامه بیماری چې زموږ استادو د معاشري چې کوم جرایم زموږ استادو مخ ته راځي او د هغه جرایم او پس منظر باندې چې کله نظر واچو د هغه جرایم بنیاد هغه د دنیا محبت حسد او کینوي چې څومره جرایم زموږ استادو په معاشره کې کیږي کاغه د قتل غارتګری په صورت کې دی کاغه د ډاکی او د غلاګانو په صورت کې دی کاغه د رشوت او د سود په صورت کې دی هغه نور مختلفو صورتونو کې چې څومره جرایم زموږ استادو معاشره کې کیږي چې کله موږ تاسو باریک بینی سره په هغه جرایم باندې تحقیق وکړو نو صرف او صرف یوې نتیجې ته موږ تاسو رسو چې هغه حب دنیا دا د دنیا محبت دی او حسد دی یو بل سره حسد کول نو چې کله انسان په یو بل د یو بل په مال د یو بل دولت د یو بل په ترقی باندې حسد شروع کی نو د حسد هغه لازمی نتیجه هغه دار اوس چې کوم زموږ استادو په معاشره کې دي بیا دغه حسد د مال په حرس یو بل نه وړاندې کېدو د یو بل نه سبقت وړلو د دنیا په مال او جاه کې نو هغه د پاره انسان چې د په قتل او غارتګری کې مبتلا شي هغه د پاره په نفرتونو کې مبتلا شي هغه د پاره په سود او رشوت کې مبتلا شي هغه د پاره ډیر جرایم داسې دي زموږ استادو معاشره کې چې کوم جرایم کېږي لګیا دي داغي په بنیاد باندې چې موږ استادو نظر واچو هغه حسد دی چې فلانکی معنی په دولت کې مخ شو په مال او دولت کې مخ شو فلانکی لوی کاروبار شروع کړو فلانکی داسې ترقی وکړه او زه ولې رستو پاتې شم نو دغه حسد هغه اور مړ کولو د پاره انسان د هر قسم د ګناه ارتکاب کوي او د حسد یو داسې بیماری ده د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د مبارک فرمان مطابق چې د حاسد انسان چې د چا په زړه کې حسد وي دغه شب براءت په دې مبارک شپه باندې هم الله رب العالمین دغه مغفرت فیصله نه کوي د شب قدر په شپه باندې هم الله رب العالمین دغه د مغفرت فیصله نه کوي او دغه سي د رمضان المبارک د افطاری او د پښمنۍ په وخت کې چې کوم عام د ګناهونو د معافی اعلان کیږي په دغه مبارک مواقعو کې هم دغه انسان الله رب العالمین دغه مغفرت نه کوي د دې وجه څه یو محدث هغه په دې باندې تحقیق کوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارکه باندې چې د حاسد انسان مغفرت الله رب العالمین ولې نه کوي دی وجه څه هغه فرمایي چې زه بیا دې نتیجې ته ورسېدم چې دا حاسد انسان اصل کې په حقیقت کې د الله رب العالمین په ذات باندې معترض وي دغه په ذات باندې اعتراض کوونکی وي چې نعوذ بالله الله جل شانه فلان کې لا داسې صحت ورکړي دي ماته نه راکړي فلان کې لا داسې دولت ورکړي دي ماته نه راکړي فلان کې لا داسې اولاد ورکړي دي ماته نه راکړي فلان کې لا داسې عروج او ترقی ورکړي دي ماته نه راکړي نعوذ بالله دغه حاسد انسان په حقیقت کې د الله رب العالمین په ذات باندې اعتراض کوونکی وي عزتمند زموږ استادو معاشره زموږ استادو په کورونو کې اختلافات زموږ استادو په خاندانونو کې اختلافات زموږ استادو په هغه اجتماعي زندگی کې د اختلافات او د نفرتونه
د دې بنیاد او اساس او د دې بنیادی سبب هغه صرف او صرف حسد دی. لہذا د دې حسد نه، بغض نه، عناد نه، کینې نه، هغه ټول ګناهونه چې په کار د چې موږ تاسو دې مبارکو ایامو کې توبه وباسو، خپل زړونه د الله رب العالمین په حضور کې صفا او ټول مسلمانان، ټول متعلقین چې انسان یو په دنیا کې ژوند تیری نو خامخا اختلافات راځي، خامخا چې د پزړه کې کدورتونه راځي، خامخا په زړونو کې خفګانونه راځي. زړه د اخلاص موږ تاسو یو بل تعفو درگذر وکړو او خپل زړونه یو بل د پاره صفا کو، د الله رب العالمین د رضا د پاره یو بل ته عفو درگذر وکړو، یو بل ته معافیانه وکړو. خامخا د چانه زیاتی وشي، چانه غلطي وشي، یو ځای چې په کور کې، په محله کې، په ګوند کې او دغه سي په علاقه کې چې یو ځای وخت تیرونو لازما خطاګانې کېږي، لازما د لاس نه، جبې نه، خپونه بل انسان ته تکلیف رسی. نو لہذا دا شب براءت معنا دا چې الله رب العالمین د خپل بندگانو په حق لا د جهنم نه د خلاصي فیصله فرمایي. نو چې الله رب العالمین دومره لوی د وسعت او د فراخي خاوند دی، عام د بخشش او د مغفرت فیصله فرمایي، نو په کار چې بندگان په خپل منځ کې یو بل ته عفو او درگذر وکړي، زړونه یو بل ته معافي وکړي، خپل زړونه د کدورتونو نه، د بغض او عناد نه، د حسد او کینې نه، د تمامو چې کوم روحاني امراض دي چې هغه امراض په دنیا کې د انسان ژوند د جهنم منظر پیش کوي، د هغې د وجه نه هغې نه چې د موږ تاسو پاک. نو لہذا ورسره یو بل اهم مسله عزتمندو، هغه 2-3 ورځې نه موږ تاسو وینو چې سپریم کورټ آف پاکستان د طرف نه چې کوم یو جج یو ډیر ناجایز او غیر شرعي او غیر اخلاقی د پاکستان د قانون او د آئین او د قرآن او د سنت خلاف چې کومه فیصله کړې ده چې پاغي کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د تحفظ چې کوم آئین او قانون د هغې ته نقصان او هغې ته چې د ټیس رسی، مونږ تاسو د خپل د دې محلې د دې اجتماع په وساتت سره الحمدلله پوره ملک کې په دغه سلسله کې احتجاج روان دی. هر مسلمان د دې ملک چې کم مشران او کم خلکو د عقاید دو جهان صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او د ناموس رسالت د تحفظ او د دې آئین د بلادستۍ د پاره आवाज اوچت کړی دی. همیشه د قوم هغه خلکو ته د عزت او د قدر په نظر باندې کتلې دی. د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم شان او مقام دومره اوچت دی، کم خلک چې د دې نسبت د پاره आवाज اوچت کی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د پاره، ناموس رسالت د پاره هغه عالمی سطح باندې आवाज اوچتای، رب کائنات هغه خلکو ته د مسلمانانو په زړونو کې عزت ورکړي. او کم خلک چې په ملک دنه د هغې د پاره आवाज اوچتای، رب کائنات په دنیا کې هغه خلکو ته عزتونه او رفعتونه ورکړي. او کم خلک چې دغه چې کم چیف جسټس په دغه سلسله کې کوم فیصله کړې ده او بیا ستم بلای ستم د قرآن کریم آیتونو کې صراحتاً تحریف کړی دی. رب کائنات فرمایي چې لا اکراه فی الدین، یو کس په اسلام کې داخلولو د پاره په هغې باندې اکراه او جبر او زور نشته دی. د دې غلط تشریح او تحریف په دې آیت کې داسې کړی دی، لا اکراه فی الدین یعنی هر کس ته خپل تبلیغ اجازت دی. نعوذ بالله د دې احکاره معنا بیا دا ده چې یو قادیانی مرتد لعین او ملعون به راپاسي، هغه به خپل مرزا غلام قادیانی ته به پیغمبر وي، هغه ته به آخري پیغمبر وي، هغه ته به ذلي پیغمبر وي، هغه ته چې څه وي هغه ویلی شي، هغه ته د خپل د مذهب د تبلیغ او د خپل د مذهب د تشریح او د ترویج حق حاصل دی. نعوذ بالله. او نور هم ډېرو آیتونو مبارکو هغه سیاق او سباق چې دی هغه اخوا کړی دی، په هغې کې تحریف کړی دی، تحریف معنوي کړی ده او ډېر غلط طریقې سره د هغې ته تشریح کړې ده او یو فیصله په خپل جهالت باندې مبني یو فیصله یې کړې ده. الحمدلله د دې ملک هر مسلمان هغه فیصله مسترد کړی دی، که هغه عوام دی، که هغه خواص دی، که هغه علما دی، که هغه هر قسمه طبقې سره تعلق ساتونکي مسلمانان دی، الحمدلله دغه فیصلې مذمت کړی دی. او بیا به هم کو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه دا زموږ استاسو د پاره د ایمان یو لازمی جز او یو لازمی حصہ ده. د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې، په ناموس رسالت باندې قربانیدل هر مسلمان ځان د پاره فخر او د اعزاز سبب غني. لہذا په دغه فیصله کې چې کوم باطل طریقې سره، ناجایز طریقې سره د قرآن او د سنت قوانینو چې کوم توهین کړی شوی دی، د قرآن کریم آیتونو چې کوم تحریف کړی شوی دی، موږ برپور طریقې سره دغه فیصلې مذمت کوو او مطالبه دې خبرې کوو چې داسې خلک
چې هغه د قرآن او د سنت د تعلیماتو نه جاهل وي، د قرآن او د سنت د تعلیماتو نه بے خبره وي، او د قرآن او د سنت او د پاکستان چې کوم بنیادی قانون او آئین دی د هغې نه بے خبره وي. داسې خلک په داسې لوی عهدو او منصب باندې کېنول د دې ملک سره خیانت او غداري دی. الله رب العالمین د موږ او تاسو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقیدت او محبت او اتباع نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.